را روان شوي دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ يَكَلَ چتا سفر کوي پزمک کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ کل چتا سفر کوي پزمک کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشتر تاسو باندې ګناه تقصروا من الصلاة چتا سو قصر کوي د مانځو سو کوي قصر کوي د مانځو. یو سلو یو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. دې ته اوس بیان د واقع وي، یعنی دا شرط نه دی چې ګینه سړی سفر کوي نو که یره وی په باندې دشمن یا د درنده یا د سو نو بیا دې ګنې موز نیمه دي څلورو په ځای دې دوه رکعاته کوي. نه دا خو چونکې واقع داسې وه چې دوی په جهاد کې روان و خطره وه چې چېرته کې حمله ونه کړي و مسافر صحیح نو دې ته وایي قید واقعي یا بیان د واقع چې دا اصل یو یعنی واقع داسې وه. که چېرې تاسو یریږئ یفتنکم الذین کفروا چې تاسو ته تکلیف به ورسوي هغه کسان چې کافران دي من الکافرین کانو لکم عدوا مبینا تاکہ سره کافران دي تاسو د پاره دشمن ظاهر. نو اس مسله د قصر معنا یعنی منځ نیمول. ابتدا کې دا ټول منځونه په استثناء د ماخام د مانځه دا ټول دوه رکعاته د سهار مونځ دوه رکعاته فرض او د ماسپښین مونځ دوه رکعاته فرض او د مازیګر مونځ دوه رکعاته فرض او د ماسخوتن مونځ دوه رکعاته فرض. ورست بیا ماسپښین مازیګر او ماسخوتن دا څلور رکعاته کړی شو او د سهار مونځ دا په خپل حال باندې دوه رکعاته پاتې شو، د ماښام هم په خپل حال باندې درې رکعاته پاتې شو. صحیح شو. دا یو مسله. دویمه مسله اوس چې کله سړی په سفر وي نو د جمهور مذهب دا دی، جمهور معنا د څلور واړه امامانو، د څلور واړه امامانو مذهب دا دی چې کله دی درې فرسخه سفر کولو اراده باندې وځي، یو فرسخ 14 ملي، یو فرسخ 14 ملي، نو درې فرسخه څو شو؟ اته سلويخ. نو چې دریو فرسخو په اراده باندې وځي د سفر کولو نو چې څنګه د خپل شهر د آبادونه پناه شي، د خپل شهر د آبادین پناه شي نو د دې لپاره قصر جایز شي. حالانکه تر اوسه لا سلور میله ویلې دي یا 15 میله سفر کړل خو د خپل شهر د آبادونه وروته نه چې بس قوته نو چونکې د اراده خو د سوره سفر اته سلويخ بلا یا د اغه نه زیات نو بس د مسافر کاون کیږي د اوس دغل ته موس کوي نو هر سلور رکعاتي ز مثبت 2 رکعاته کوي، هر موس چې سلور رکعاته ده هغه 2 رکعاته کوي. دا تیاری مسله نه ده، د سفر مسله چې ده چې الله تعالی ویلي دی او پیغمبر ویلي چې تاسو له خپل سفر کې نو بیا خپل عقل پکې نه استعمالي. صحیح که په بجلای دی او که په بوزي او که په خربانه سور دی او په غوي سور دی، دا د غوي زمانه. دا یو مسله. دویمه مسله چې دوه حالت دي په سفر کې، یو ته وایي حالت د ترانزیت او بل ته وایي سټے. یو ته وایي ترانزیت یو سټے. ترانزیت دی ته وایي لکه سړی روان سان فرانسیسکو ته نو په لاره کې چرته شپه کوي، لاره کې څه کوي چرته شپه کوي بیکرسفیلډ کې، نو دا د حالت د ترانزیت دی.
دا حالت د ترانزیت دی. نو حالت د ترانزیت کې روان حالت کې سنت نه کول سنت دي، سنت نه کول سنت دي. خو په حالت د سټې کې، سټې معنا چې د 15 ورځو نه کم وي، 15 ورځو شپونه کم وي، خدای سوچ پیره دې پاتې کیږي، نو دې ته وایي حالت د سټې. نو د سټې په حالت کې سنت کول افضل دي. کوي نه کړو وبال نشته، خو بهتر داري چې سړی وکړي، ثواب به وشي. دا دویمه مسله. دریمه مسله چې دې ولاړ وي مقیم امام پسې. مقیم معنا مقامی. لکه سړی په سفر راغلی خو دلته ما پسې مونځ کوي، زه خو مقامي یم، هغه مسافر دی. نو دې به خپل مونځ په اتباع د امام کې پوره کوي. څلور رکعات شا کوي، دې به سره څو کوي؟ څلور کوي. صحیح شو. اوس دغه مسافر کده راغی او امام جاین که په دویم یا په دریم رکعت کې، په دویم کې یا په دریم رکعت کې، نه یو رکعت شوی دی یا دوه رکعت دي شوی دي. نو چونکه د امام د وجه د مز د دو په ځای څلور رکعت شوی دی، لہذا دی به مکملې خپل مز څلور رکعت دی به څه کوي؟ یا مکمل مز بکې د امام د وجه. دا بل مسله. څلورو مسله چې دا صرف د حنفیو د پاره ده، د امام ابو حنیفه مونږ د پاره، چې دا سړی کله خپل مز مکملې، نو صدق مقیم سړی تراله او ما بس ودرې دی یو رکعت د نشوي، نو چې زه کله سلام وګورم نو ته پاسه نو الحمد مو وای او ورسره به یو سورته مو وای. صحیح. چې خپل رکعت کې نسبه کې الحمد مو وای او ورسره به یو سورته مو وای. صحیح. دا طریقه ده. خو چې اوس ته مسافر او مقیم امام پسې د دویم رکعت کې وځای شي، یو رکعت د نماز شوی دی، نو اوس چې ته کله پاسه او دغه مس شوی رکعت ته بیا یعنی ادا کې، نو التتابانه قرائت نشته د امام رحمت الله علیه په نسبت باندې، بس لږ سات د دریو تسبیحات په اندازه ودرېږي، لکه درې دله چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویل شي چې مسافر او مقیم امام پسې ولاړ وي، خو درنه رکعت مس شوی دی. دا څلورمه مسله. پنځمه مسله چې که مسافر امام شي، صحیح، امام چې وي هغه مسافر دی او ورپسې مقامي خلق ولاړ دی، نو چې دې کله سلام وګرځي نو لازم دی ور باندې چې وای به اتم صلاتکم فنحن قوم سفر، بل منځونه پوره کوي ځکه مونږه مسافر یو. چې سلام وګرځي نو دې به خلکو تسوي اتم صلاتکم فنحن قوم سفر، بل منځونه پوره کوي ځکه د مسافر دی، ځکه ممکن د خلکو ته پته نه. صحیح شو. یعنی دې به دوه رکعات باندې سلام وګرځي نو خلک وایي دا خو مستقیم موږ د څلور رکعات امام صاحب خطا شه، امام صاحب څه شو؟ نو خو دې څنګه سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله، خپل موږ پوره کوي، امام مسافر دی. ها 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 دا صحیح ده. وعليكم السلام. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ندا سو مسئلے شوی پنځه مسئلے د سفر د موضوع متعلق. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کله چې ته دوی کې موجود او پیغمبر فاقمت لهم الصلاة او تقائمې دوی لپاره مونږ یعنی امامت تکي، ځکه چې کوم ځای پیغمبر موجود بیا خو بل چاته امامت کولو حق نشته، کښته ورته چې پیغمبر موجود بیا بل څوک امامت نشي کولی، چې امیر المؤمنین موجود بیا بل څوک امامت نشي کولی الا چې هغه اجازه ورکړي تعالی. صحیح شو. دا دویمه خبره. دریمه خبره د مسجد امام چې موجودی نو هر څوک چې راغی کته کعبه امام هم راشي هغه ته حق نشته مسره باندې ودرېږي، ځکه دا حق دی د مسجد د امام حق دی. ها هغه چاته وای دغه اوکې
دا مسله ولیکه اهم مسله ده. کله کې حدیث راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یؤم الرجل فی سلطان اخیه، چې چا اتارټی ده د هغه د اتارټی خلاف وایلیشن مکه دا خو بغاوت ده. دا څه دی؟ دا یعنی د سټیټ کوم حکمران چې دی داغه خلاف د لیډر ناره لګول یا ځان ته صدر ویل دا څه دی؟ اوس که څوک دلته وایي چې جارج بوش پریزیډنټ نه زه پریزیډنټ یم نو دې ته بس ویل شي، دې ته بغاوت ویل شي. دا هاي ټریزن دی. دا څه دی؟ هاي ټریزن دی. د قرنګي د کم سړي چې کوم د اتارټی ده داغه خلاف بغاوت کول د هاي ټریزن دی. منځه وخت نو د وخت د جمعه د المنځ د چې شغلي ایمان دې ته مونږ کې هغه راوړي هغه چې تاسو لاندې کې دوه خطا وتی درې وړ خطا وتی اخر ته ولدا مسیح چې ار ایمان هغه وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كَلَّ تَدْوِي کې موجود او پیغمبر فاقم تلوم الصلاة اتا قائمو دوی پر مونږ نه امامت دکو. نو هر یو سړی دا غواړي لکه مثلا یو لوی عالم تراشی نو هر یو سړی به دا غواړي چې رضا لاړې دی عالم پسې مونږ کړي لاړې او دی عالم پسې مونږ کړي. نو کوس دا چې وشي چې چا کسانو کړو نورو کسانو ته مونږ وي تاسو بیا مجمع وکړي نو هغه موږ دا سعادت نه محروم شو. هغه سعادت نه د لوی عالم په اقتدا کې مونږ او بیا پیغمبر خو شانی بل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د کار بغریبان ستړي رال الال ته د خدو جبل سلاغ نه په منډه روانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې مونږ رسول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې مونږ ولې ځکه پیغمبر پسې مونږ کولو خو بل مقام دی. اوس مونږ چې په حج کې یو صحیح نو که څوک ته وډایو مو کی آل تلری تلیو مونږ ولا ګوره ټایم ته ګوره چې د حرم موزه نه خطا نشي، ټایم ته ګوره چې د مدینه د جمعات موزه نه خطا نشي. انت زما یو کدن دی نو دا اکثر هغه سره رسم داغه باغ دی، هغه باغ کې پروتم هغه ته هم پورا 15 منټه مخکې ما پاسه ځکه داغه باغ نه 15 منټه ډرایو دی صحیح نو 15 منټه او هغه باغ چې هغه بس نه غامن روډ کې راوړل د مسجد نبوي مین گیټ ته راوړل. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کله چې ته دوی کې موجود فاقمت لهم الصلاة او تا امامت کو دوی ته د مانځه فلتقم طائفة منهم معك. اوس د میدان جنگ نو کو ټول خلق مانځه ته ودرېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسبقین مونږ کو نو ټول صحابه میدان جنگ کې ورپسې په مانځه ولاړو صحیح. اوس موږ نه کله فارغ شو الته کافرانو وی خمو قوه د لاس خطا شو، خمو قوه د لاس خطا شو دای په مانځه اختو جنگ د پاریس نو چې دا حالت کې په حمله کړې وي شکست د دوی مقدرو، شکست د دوی مقدرو. نو یو کافر پکې وي ویل دی اوس دینه بعد یو بل مونږ دی د مازیګر مونږ هغه دی تر خپل اهل او عیال لم زیات وخت دی مازیګر مونږ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله كما قال عليه الصلاه والسلام. چانه چې د مازیګر مونږ مس شو خطا شو د دومره لوی خساره وشو لکه په کور چې اور لګیدل یو اهل او عیال ټول سوزي صحیح. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گویا چې مونږ کو دغه کافرانو وی د مازیګر هغه مونږ د اهل او عیال نه زیات محبوب دی بالکل نه مس کوي صحیح. نو انتظار کوي ورته دا غینه مخکې جبرئیل امین ناغه دا حکم راوړو چې طریقه ورته بدله کړي د مانځه طریقه دغه مو دلته موږ ایکسکیوزز کوو. ایکسکیوزز څه شي؟ میدان جنگ د جهاد کیږي دین د پاره، جهان کیږي سره پاره دین د پاره بیا هم شریعت ورته نه وایي چې د خیر د موږ بیا قضا وکړي، قضا مدا وکړي نشته. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلته هم د $15 لپاره ټول منځونه قضا کړل کنه وکړه قضا. هلته ته خدای بنده مسلمان یې په کار چې ته خپل ایڈجسټ کې کاین یعنی ټایم په داسې انداز باندې ایڈجسټ کا کډور $2 ته نقصان کیږي نو او دې شي پکې صحیح. خود مانځه لپاره مونږ دا ایکسکیوز یاره نو بس بیا جواب دنه پر مونږ عمرګری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو jihad کو چا لپاره کو الله لپاره. خدای ورته ګوره موږ مس نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکي اپ میدان جنگ کې جرنیل دی ورته یو خط لیکو او په خط کې ورته ولیکل وې د مانځه اهتمام کوا. یو نمبر 2 د امیر د اطاعت نه کوي چې بالکل مخالفت نه کوي. نمبر 3 وې د ګناه د ارتکاب نظام بچ ساتي
صحیح زکه چې وې تک غالب راځي دشمن باندې فاصله په غالب نه راځي اصلاح هغه سره مشته صحیح ها تاسو سره اصلاح پکار ده خو ستا غلبه ستا په عمل باندې موقوف ده ستا غلبه په حیثیت د مسلمان ستا په عمل او ورته اوې فإن ذنوب جيشك اخطر عليك من سلاح عدوك عليك د دشمن د اسلحې زیات خطرناک ساده پاره ستا د خپل لشکر ګناه کول دي کله خپل اساکر د ګناونو شروع کی دا دومره ډیر خطرناک دي بي 52 دوره خطرناک نه دي خبره ځین کړه نو سړی ځان مرګ ته تړلې نو چې سړی ځان مرګ ته تړلې جو اوس مرګ راځي اوس مرګ راځي او ته خدای کوم حکم چې هغه وایلیټ کوي دې خو خدای والے دي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كَلَچتبے کے موجود فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اتا امامت کو دوی تر مانز فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نُوَدِدْرِگِي او ڈلا یو گروپ منهم دوی نامه کتا سرا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ځان سره دی وساته سلاح نو یو خو غټ سلاوی چلو یک او زکو یک څه شي چلو یک او زکو یک یا انټي ایرکرافټ نو هغه سره په مانځ کې ځان سره نه ساتلې خو کلاسن کو ساتل شي ټي ټي ساتل شي وليأخذوا اسلحتهم نو ورسل تقید لکو وليأخذوا اسلحتهم الخفيفه چې لایټ اسلحه ځان سره وساتي ځکه چې څو کوم خطر پیدا کېدی شي وليأخذوا اسلحتهم ځان سره د وساتي خفيفه اسلحه بل فاذا سجدوا چې اوس دوی خو دي په سفر کې نه په سفر کې هر څلور رکعات مسجد دا څو رکعات دا 2 رکعات لري اوس دغه ګروپ په پیغمبر سره مزد پوره کوي که دغه ګروپ پیغمبر سره موږ پوره کوو هغه دریم ګروپ د پیغمبر د امامت نه محرومي دي اځین ګروپ ځکه پیغمبر خو دوه موږ نشي کولای موږ کوم یو ځل کوي صحیح نو چې دا جماعت یو رکعت پیغمبر سره پوره کی نو دوی په شان شي سبب په شابه شي او هغه بل ګروپ پراشي پیغمبر په رکعت وړي عليه الصلاه والسلام هغه بل ګروپ پراشي هغه ورپسې فورن ابتدا وکړي دوه رکعت صحیح او د پیغمبر خو 2 رکعات پوره شو اب سلام وګرځي او دا کسان دا دویم ګروپ دوی په پاسي او دوی خپل دویم کبرکات چې تم شوی دي هغه به کې سلام وګرځي وړاندې نه ګروپ چې هغه یو رکعت کړی دی وړاندې نه ګروپ چې هغه یو رکعت کړی دی او ولار دي اصله ور سره ده نه خبرې کوي نه دس کوي نه سکي نه سکي خو خطرې پېښ نظر ولار دي نه د قبل نه مخ ورزول دي صحیح په سب کې ولار دي خو موږ نه کوي سب کې ولار دي خو موږ نه کوي نو بس څنګه دا ګروپ خپل مسکوره کی نو دوی به واپس لاړ شي د دشمن مخې ته ودرېږي او هغه ګروپ ay خپل هغه باقی مان درکات ادا کی صحیح شو اوس دا دویم ګروپ چې کوم پیغمبر سره دویم رکعات وکړم به ته مسجد دی دې ته وایي مسبوق دې ته وایي مسبوق او دا غړوان دی نه ګروپ چې پیغمبر سره وړم به رکعات کړه دی او دویم ورته لا پاتې دې ته وایي لاحق دې ته وایي لاحق فَإِذَا سَجَدُوا کله چې دوی یو رکعت کی سجده معنا صلو رکعتان فَإِذَا سَجَدُوا کله چې دوی یو رکعت کې فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ نو دای بشي شاستا ستا د دشمن مخه دی ویسي وَالْتَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اراد شیغبل گروپ لم يصلوا چلا تروسه منځ نه کړي فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ نا غید منځ کی تا سره رکعتک الثانیه استاد بهم رکعت رکعتک الثانیه استاد بهم رکعت وليأخذوا حذرا حکم دوی لپاره ما غلي وليأخذوا حذرا او دید واقله حذر اصل کې دی وګوره حذر وای نه حذر وای احتیاط ده حذر څه وای احتیاط ده دید اونیسی احتیاط خپل لفظي معنی ده دید اونیسی احتیاط خپل نو دا احتیاط مو اول او مفسر ده په اصله خفیفه باندې چې دوی د ځان سره او خفیفه اصله اونیسی مبادره منځ وخت کې څوک حمله وکړي وليأخذوا حذرا ادید واقله خفیف اصله خپل د دې وجه ورپسې رستو او اسلحتهم نو دا عطف تفسیری ده واصلحتهم اصلاح بلا والذين كفروا ارزو لریا کسان چې کافران شوی دي س ارزو لري لو تغفلون عن اصلحتكم کاش تاسو غافل شوي د اصلحه خپلنا وامتعاتكم السامان جنگ خپلنا فيميلون حتى يميلوا چې دوی حملو کې تاسو باندې میلتن واحده اټ together
میلتن واحده یو حمله معنا all together. ولا جناح علیکم اوس الله تعالی وایي چې جنرال رول خدا دی یو ولی چې ته بزان سره اسلحه ساتي خو بعد اوقات میدان جنگوم وي دې مستوي صلات خوف دې مستوي صلات خوف یری والا مونږ او تکه صلات خوف یعنی امام سره یو رکعت یو گروپ کوي او بل رکعت ور سره بیا دویم گروپ کوي صحیح او باران وریږي نو په باران کې اسلام سنباليږي په باران کې ها اسلام سنباليږي ولا جناح علیکم خود حزو بال نشتا تاسو بانین کانا بکم ازن کشریوی تاستا تکلیف من مطرین دباران او کنتم مرضایا تاسو مریضان وی کسوک مریضو ناغا دین آخری انسان اصلحا ان تدغو وصلیاتکم چه تاسو که دی وصلق بلا غاٹا کلاشن کوف خو وخوزو حضرکم حضر بیا ٹیٹی بزان سرساتے کلاشن کوف منی سنبالو لے ٹیٹی خو سنبالے دے شی وخذوا حذركم اونی سے احتیاط بلن اللہ تاکہ سر اللہ تعالی غد للکافرین تیار کر دے کافرانو پارا غضابا مہینا غضاس پکون کے و ذلیلون کے احانت کون کے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ کلچ تاسو ادا کمونز فَاذْكُرُوا اللَّهَ نو یادوی اللہ تعالی قیاما پولالا وقعودا پناستا وغلا جنوبکم اپالا خنستاسو نو دے انسانم درے کیفیت ای پجوان کے یا خودے ولاڑ بھی یا ناس بھی یا پروت بھی دین علاوہ بل کیفیت خنشتا بلکم کیفیت چی رسلورم خویو تا بنیز دی بھی یا بدا ولاڑ کیفیت تنیز دی یا بدا ناس کیفیت تنیز دی یا بدا ملاس کیفیت تنیز دی نو دا درې واړه چې الله تعالی ذکر کی نو مونږ یې مؤول کو علی کل حال خدای یادوي په هر حالت فذكروا الله یادوي الله تعالی قیاما وقعودا فولالا پناستا وغلا جنوبکم وپالا خلو یعنی علی کل حال په هر حالت کې الله تعالی یادوي فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اکلچ تاسو مطمئن شئی بے فکر شئی دیری دو دشمننا فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ نو قائم ویمونس کما ہیا as usual قائم ویمونس as usual لکہ usual جسنگا کہ all together یو امام شاہ تودر گئی گروپو نمو جوڑا ہوئی ان الصلاة تاکیق سرمونس کانت علی المؤمنین د مومنانو باندے کتابا موقوتا کتاب مانا assigned فرض شوه دی موقوتا فی اوقاتها المقرره فخپل خاص اوقاتو کې نو د موږ د پاره دو بنیادی شیونه دي نمبر 1 چې دا فریضه ده کتابن معنا دا فریضه ده رکن فریضه ده او نمبر 2 موقوتا فی اوقاتها المقرره والمعینه فخپل خاص اوقاتو کې اوس جمع بین الصلاتین د دوه منځونو میس کې جمع کول یعنی دو منځونه په یو وخت کې کول د درې ائمو مذهب دی او د اهل حدیثو چې په سفر کې دا شی جایز دی چې کله سړی په سفر دی نو د مسپقین او د مازیګر موزي او ځای کول یا د ماخام او د ماسختن موزي او ځای کول څنګه د لګیاره ټریول کوي نو د درې ائمو او بل د اهل حدیثو دای په دې باندې جایز دی اور روایت سے پاکستان صرف یو روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین پیغمبر علیہ السلام جمع وکړه یعنی یوځای وکړه ماسپخین او مازیګر دواړه یوځای وکړه ماسپخین او مازیګر دواړه نو بس هغه د حدیث واغست او بس لټرلی واغست او لټرلی اپلای کړ لټرلی واغست او لٹرلی اپلائی کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود انالیسس دیر بلا شے دے دا امام خود قرآن و سنت دا انالیسس دا سے بلا شے دے چیزیں سڑے حیران سی خدا ہے تا دل کم فکر ور کرو امام صلی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اولا خدا آیت کہ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا جنرل رول دے کہ مسفرز دے او پخپل وقت مسفرز دے او په خپل وخت نو پته ولګی دا چې د وخت نه وړاندې کې خلا تر اوسه فرض شوی نه سکے ان دې خو فرض کیږي کله اوس د ماسختن موږ باندې اوس فرض ده ځکه نه فرض لای ټام نه داخل شوی کو تر باندې فرض نه بیا کو زموږ شو خدای رانو په دې ماسختن ته پوس کوي تا نن د ماسختن موږ نه کړي نو زه ورته ته ما ته آرام وکړي چې ته ته تر دې دلې تا اوس د ماسختن نه وړاندې کا سکل
خبر څنګه کړاله نو خدای دا ته پوښتنه کوي د ماسوتن لمانځو ځکه چې خپل تا باندې فرض شوی نه دی خپل تا باندې فرض نو دې فرض کیږي د وخت داخلي دو سره نو چې وخت لا داخل نه دی نو تا باندې فرض نه دی ساده کې دا مسله دی ولیکل چې دی ومنځ وخت لا داخل نه دی نو دې په فرض شوی نه دی نو څه شي ادا کې او چې وخت تیر شو نو د ادا تصور پاتې نشو چې وخت تیر شو نو د ادا تصور پاتې نشي هغه ته ادا ویل نشي قضا ده دی بوډا ته سړی حیرانی دا یو خبر دویمه خبره فرمایي چې حدیث د عبد الله ابن عباس دی رضی الله تعالی عنہ صحیح حدیث دی اتھنٹک دی خوید ابن عباس لفظ ته وګوره جمع النبي پیغمبر علیہ السلام جمع وکړه پیغمبر علیہ السلام جمع وکړه بیا اوس دا کده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روټین عمل وي نو موږ داسې نشو چې پیغمبر په عمر کې یو سفر کړی چې بس عبد الله ابن عباس نه لري پیغمبر علیہ السلام یو سفر کړی دی پیغمبر علیہ السلام په ځوان ټول په سفرونو کې تیرو یو سفر کړی دی صحیح چې بس دغه ټول عمر کې بساړو کور وته نه بس یو ځل وته عبد الله ابن عباس چې ماسپخینه د مازیګر مونږ په سفر کې یو ځای وکړو خبره ده کې رااله نو اوس پته ولګي چې سفرونه په ډیر کول دویمه خبره چې سفرونه ډیر کول نه یوازې عبد الله ابن عباس په ور سره عبد الله ابن عباس کو نوجوانو غري د ابن عباس نه علاوه بل صحابي دا روایت نه نقل کړي بل صحابي دا روایت نو پته ولګي دا چې دا روټین پروسیجر نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادروایز سفرونه ډیر کول په زرګونو صحابه ور سره نو کدا د پیغمبر عمل وې نو دا به یو عبد الله ابن عباس نقل کو که په سلګونو صحابه باندې نقل کړو دا په سلګونو صحابه باندې نقل کړو صحیح نو هر کی روایت د عبد الله ابن عباس دی دا لفظ د جمع وکړه سوزله عبد الله ابن عباس یو ځل ذکر کوي څه ذکر کوي د یو ځل ذکر کوي وی هاو ټو فایند اوټ چې دغه ولې وکړه صحیح خو هغه روټین پروسس نه دی او د کا سنت نه جوړیږي دا جواز دلیل نه جوړیږي درېمه خبره کې امام رحمت الله علیه چې په سفر کې دا جمع د دوه منظور جایز وي ماسپخین او مازیګر په یو وخت کې کول او ماخام او ماسختن په یو وخت کې کول کدا جایز وي نو حاجیان ټول په سفر کې وي حاجیان چې حج لذي نو پس کې ټول په سفر کې بیا پیغمبر علیہ السلام الته اهتمام سره دا ذکر نکو چې د عرفه منځ د ماسپخین او د مازیګر به یو ځای کو د ماخام مزبا ماسختن سره یو ځای کو مزدلفه کې ځکه دا خو یو روټین پروسس دی په سفر کې دی وینا ضرورت نه دی وینا پته ولګی چې پیغمبر د الته د اهتمام سره بیان وکړو نو دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقه نه و چې سفر کې منځونه یو ځای کول د دې وجه خو د عرفات لپاره اهتمام وکړو او د مزدلفه لپاره اهتمام وکړو خبره اولی کې داس او سلورم خبره امام رحمت الله علیه فرمایي چې د جمع دو تصوري یو توي جمع حقيقي او بل توي جمع صوري یا شکلی جمع حقيقي جمع حقيقي خو دې ته وایي چې وخت د ماسپخین دی خو تا ور سره د مازیګر منظم د ماسپخین په وخت کې دنه وک دې ته سوې حقيقي جمع ایوي جمع صوري صوري معنا شکل د جمع دی په حقیقت ادواله منځونه په یو وخت کې نه دي کړی صحیح خو د ماسپخین موږ د هغه په اخر وخت کې کړی دی او د مازیګر هغه د هغه په اول وخت کې کړی سفر د کو روان و سان فرانسیسکو ته فار ایگزامپل د ماسپخین ټایم داخلي په 1 بجې او ختمي په 4 بجې ختمي په 4 بجې او بیا چې څنګه د ټایم ختم شي مازیګر شروع کیږي 4 بجې صحیح او دې تر سنسټ پورې ننور غروب پورې نو د جمع شکلی معنا دا ده چې گویا د ماسپخین موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اخرنی وخت کې وکړ او چې بس د ماسپخین موږ نه فارغېده نو د مازیګر وخت داخل شو هغه په اول وخت کې وکړ دا شکل د جمع حقیقت کې جمع نه کړ ولا تینوا فی ابتغاء القوم ولا تینوا کمزوری مخکاره کوي بزدل کېږي ما وهنه یهنو په معنا د بزدل او په معنا د کمزورای رب انی وهن العظم مني زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خدای زما اډو کې کمزوري شي وهن څه ته وي کمزورای ته او وهن په معنا د بزدلای
استعمال دے. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ستداعى علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها. تاسو باندې با اقوام غیر مسلم اقوام هغه به داسې یو بل دعوتونه ورکوي. تداعی یو د دعوت یو د تداعی معنا چې تمہارا دعوت ورکوي هغه غله دعوت ورکوي هغه غله دعوت ورکوي یو داسې یو دعوت پرشي چې راځم شي یو دعوت پرشي چې راځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو باندې بغیر مسلم اقوام داسې راپټ کیږي اتحاد به جوړي کولیشن به جوړي. تداعی معنا کولیشن به جوړي. ستداعى علیکم الامم دعوتنا ورکوي یو بل لستاسو مقابله کې امتنا کما تدعى القوم الى قصعتها. اداس دعوت ورکوي لکه چې حیات افغانی پلاو پخړې مونږ ټول دعوت راکړي. لیکن نه دا کار خاص مثال ګرم بده شو او کنه دا ته ان شاء الله وایي. ستداعى علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها. قاصه په جنې ان قاصه وایي عربي کې قصعه وایي. طالع نه طالع قاصه لکه څنګه قوم یعنی وجرا بلل شي قاصه د خوراک ته. صحابه عرض کو او من قله نحن يومئذ يا رسول الله زمون د کموالی د وجه عدد به مکمل شمیر به مکمل تعداد به مکمل دی وجه مونږ باندې داسره دعوتونه ورکي یو بل مونږ به د خوراک لقمه جوړ شي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لکنکم غثاء كغثاء السیل. نه تاسو په تعداد کې دومره زیات یې لکه د سیل او د سیلاب په اوبو باندې چې خاصو خاشاک او زګونه څومره رواني شمارې کې دي شي. باران چې وشي ډېر زیات باران او دا سیلاب راشي نو سیلاب باندې سوره خاصو خاشاک رواني سوره غندونه په رواني شمارې کې دي شي سوره زګ په رواني شمارې کې دي شي نشي کې دي. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا لفظ مستعمل کو ولکنکم غثاء كغثاء السیل. تاسو به د سیلاب خاصو خاشاک او د سیلاب زګونه یې نو پدې کې بس پیغمبر علیہ السلام دریاب په یو ورکوټي لوخي کې راځي بلکې سمندر راځي په یو لفظ کې چې اوس دغه سیلاب باندې کوم خاصو خاشاک روان دي یو خوده به فائدې شي څه فائدې نشته. یو دیم دا چې سمت معلوم نه دي توبو داسي وړل کدا داسي وړل. درېمه خبره اراده نشته. دغه ځکه په اراده کې کوم خاصم سان فرانسیسکو ته ځم که ساکرامنټو ته خو د وبو خاره چې کوم قایوډین صحیح او سرونه خبره یې چې عبید ویخ نه لري شي ادا زک ځان لپاره شو حیثیت لا وخت شو. پته ولای نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو نه بدقه شي جوړ شوی لکه د سیلاب او باندې د خاصو خاشاک چې څومره مقصد او بیکاره شي دي. یعنی تاسو بدن نه بالکل خالی ای حالو غي ګردو کو ته کوکله وای او موږ ته ډډ وای. تاسو ورته پته نشي سوای دنه چې تشوي کوم شي ډډ ورته وای صحیح. نو تاسو به ډډ یې دغه سي ولکنکم غثاء كغثاء السیل. صحابه ته پوښتنه کو او د الله پیغمبر دی وجه بسي دا مونږ به داسې بیکاره شي. حضور علیہ السلام دو سيزونه وي حب الدنيا وکراهیت الموت. یو به پیسې ډېرې خوښي چې چا پیسې ډېرې خوښي او مرګ ته ځان نه نیسي. مرګ ته خاص ځان نیسي چې پیسې نه خوښي او کنه مرګ نه به یریږي بلکې دا یو بل سره انټرلینک دي یو بل سره انټر ریلیټډ دي د دې یو بل سره داسې تعلق لکه د خپل خاوند تعلق شي. پس چې چا پیسې خوښي هغه مرګ ته ځان نه نیسي. دا مرګ ته خاص ځان نیسي چې ما هیڅ نه دارې موږ مې هیڅ نه دارې دستار نه دارې موږ مې پیچ نه دارې صحیح. ته خو سادي شعر چې ما هیڅ نه دارې موږ مې هیڅ نه دارې دستار نه دارې وغم. زمون شیخ رحمه الله هغه دې یو لطیفه ویل کې یو کلی باندې سیلاب راغی په یو کلی باندې سیلاب راغی نو یو پکې خوار سره چې هیڅ شي نه پس یو صادر یو ورکوټه باندې بسترې وا ای کی بیره د شپته رول نو چې سیلاب راغی نو چې کوم خلک مالدار او بلا سامان ورکرانه دي غریبانان دغه مغتی د فرج سره سو کوم د ټي وي کوم خایو سم د فلانه شي د فلانه شي د فلانه شي د فلانه شي اته بس بستر په کې خدا صادر راغست به غریبای پاک بادشاہي نن دې پیله په مزبانه پوښم خلک په خدای په کار اخلي. ولا تینو کمزوری مخکار کوي بوزدل کې گئے ما فی ابتغاء القوم فی ابتغاء معنا طلب فی ابتغاء القوم فطلب د دشمن کې نو طلب د دشمن معنا یعنی څوک د دشمنی کوي نو هغه پسې ورځه ځان مبوزدل کوا. څنګه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله العافيه. خدای نه همیشه غواړي چې خدای خیر کوي خدای خیر پیښ کې امن او سلامتی راولي
خدای نه دا مغواړه خدای دشمن سره مقابل کې چې پته ولګي لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا خو که په سر دراله پیغمبر اسلام بیا بوزلی مکو بس بیٹینګ شو ودانو ولكن اذا لقيتم فاثبتوا بس دا صبر شه ولا تینوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون الله تعالی وای اوس دشمن اگر ازي تابانه حمله کوي تو ورپسې ورځه ان تکونوا تعلمون کتاسو دردے گئے جنگ کے پھٹے گزار کی گئی نہ سکی سڑے دردی گئی نہ دردی کی کم دا باندې گزارو لگی هغه دردی کی الله تعالی وایي ته دردے گی ستا اسلحه چې په کافرو لگی هغه نه دردی ان تکونوا تعلمون کتاسو دردے گئے فانهم دا دشمنان تاسو یعلمون غیم دردی کی کما تعلمون لک سن کے تاسو دردے گئے وترجون من الله البتستا یو پریارټی ده وترجون من الله وتتمنا توقع لرد الله جانب نه ما لا يرجون دا آغا جر چې دوی آغا توقع نه لري اوس کافر خو چې میدان کې جنگيږي دا غم دا کیدل چې خدای باجر راکړي ها هغه دا عقیده شته مسلمان ته الله تعالی او استاشا ته خدای عقیده ولاړه ده وترجون من الله ما لا يرجون ته خدای نه دا هغه شی امید لري چې هغه دې سره تعلق نشته نو کاغه به جګړه سره او د دلری سره لګیا دی جنگ کوي نو ته ولې بوزدل کیږي وکان الله علیما حکیما ادي الله تعالی علم والا حکمت والا نو علم دا په د نفس شی او حکمت دا په د په نتیجه ده شی علم معنا چې نفس شی پیژنې حکمت معنا چې نتیجه ته معلومه چې دا شی کوم دا څه وکړو د دې افتر افیکټس پسې دته حکمت وایي انا انزلنا الیک الکتاب تاکہ سرا مونږ نازل کړي تا کتابا کتاب بالحق پرشتیا لتحکم بین الناس وصلی الله تعالی وی دا کتاب چې من نازل کړي دا مې صرف دې لپاره نه نازل کړي چې مړې بکیږي نو ورپسې بیا تلاوت کې چې خدای دې وبخي خدای دې وبخي او بیا با ناوي بودیږي نو غیره به سربانه کې چې خدای دې ته برکت ورکړي دې قران دې برکت ورکی او کور بدی غستی نو ختم بکی الله صحیح ا بزنس پر شروع کړي نو ختم بکی هغه مونږ د خپل کتاب سره دغه معاملې شروع کړي لکه د عیسایان چې خپل بایبل سره سمي صحیح دنه سره د برکت کتاب جوړ کړي هغه برکت د دې ثانوي مسله ده برکت د دې سیکنډري یوز دی د دې پرایمری یوز دغه د قران څخه ذکر کوي چې ما انزلنا الیک الکتاب تاکہ سره مونږ نازل کړي تا کتاب بالحق پرشتیا له تحکم بین الناس چې ته فیصله وکې په میز د خلکو کې بما په هغه قواعد او اراک الله چې خود لی تا الله تعالی نو دا ما عبارت د قواعد نه د رولز نه څه شي نه د رولز نه چې دا قران به دې د پاره درکړي دا رولز دي دا سورس اف لا دا د قانون ماخذ دی ولا تکن للخائنین خصیما امکی گتر خیانت گرم لا تلو ملگرے واستغفر اللہ ابخن غوار اللہ تعالینا ان اللہ کانا غفور الرحیم تاکہ سر اللہ تعالی دے بخون کے میرا بال ولا تجادل غن اللذین ولا تجدوس واقع ہوا طعمہ ابن عبیرق یو منافق دے طعمہ ابن عبیرق یو منافق دے نو در چا د کورا د اړو یو بیگ را پټ کړو د اړو بورای یو بیگ را پټ کړو نو پته ورته چې د دې طلب کې خو مالک ګرځي نو لہذا هغه د اړو بیگ یو يهودي سره امانت کې خدا چې دا زما بورای درازم ورپسې بیا څه ساعت یا سبا برازم دا بیا وړم هغه کې خو راکې صحیح اوس اتفاق دا و چې ا بیگ کې سورې و ا بیگ کې نو د چې وړه دته احساس نه کېده دا غین وړه دوړېدل وړه نه دویدل صحیح او ذکر مالک چې وړو په روان شه وړو پسې نیر دی يهودي کوته ورسې مرګري دا وړو ستا کو ویاو دا زما کور کې وګورای غالبا نه خو تا پټه کړل هغه زه خو د پټو نه خبر د غلې نه خبر تاسو یو سره ته عمر ابن عبیرک مسله له تعلق ته اگر اورید چې صحابه یوسف صحیح کې اسراغ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مقدمه را حضور علیه الصلاۃ والسلام سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تومه بظاهر خو مسلمان او يهودي نو اصل د سړي په ذهن کې دا راځي چې دا کافر کرتا د دې مسلمان اصل په غلطه طریقه باندې سیکرټ ایویډنس کې خوینن خلای
اوس خو سیکریټ ایویډنس بدلات چې دا په سیکریټ ایویډنس کې د خلاف د سیسه خو نه کوي د خلاف ترانسپیرنسي خو نه کوي پیغمبر اسلام ځین کې او بل د تومه قوم لګیاو ډیفنس کولو تومه نه د تومه قوم لګیاو هغه ډیفنس کو چې دا يهودي دی اصل موږ دا عزیز بلیم کوي دا غلا هم دی يهودي کړی دا زمون په دې کزن باندې دی غلط دا ولري یا غلط الزام کې لګي بلیم کوي صحیح نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وینا رولز ته وګوره بیان اورا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق تحقیق مونږ نازل کړی تا ته کتاب پرشتیاله تحکما چې فیصله وکړي د خلکو میس کې بما په هغه رولز باندې اراک الله چې خودلی تا الله تعالی اراک معنا خودل ولا تکن امکیگا للخائنین د خیانت کوونکو والا خصیما بلا تړو ملګری هغه طرف ته ټندنسی مې پیدا کوه چې چغلې کړی واستغفر الله ابخنا غواړه الله تعالی دا لوګو نه ټندنسی چې پیدا شوی دی چې دا مسلمان باندې شاید چې د يهودي غلط پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي دا خبره زین نو باسه چې کافر به همیشه غلط کوي مسلمان به همیشه رښتیا وایي صحیح شو نه اکثر خو مسلمانان هغه چې شیطانت کوي صحیح اب یا پلی اخلي دا ما سره ډیسکریمینیشن کیږي دا ما سره ډیسکریمینیشن کیږي یو مرګره خبر اوسراله نو خو خیرنام تاسو پیژنئ نه هغه فایر کړل ما الکه ولې وشو چې ډیسکریمینیشن وشو زما د ګیری د وجه د فلان د وجه فلان نه دا محکمه کې لسمدل شل مسلمانان له افسران دي ته راځي مانځه تا کړل نو ما هغه ته مالک تاسو دا ډیسکریمینیشن چې یو راته شیخ مونږ ته وینا مونږ دا خبره پټه ساتلې و خو دې فایر کړې سیکسوال هراسمنت کې ما انا لله وانا الیه راجعون ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر حالانکه ما ته ویلې چې بس خدا څخه خطا نه شو انسان د انسان نه غلط کیږي نو موږ فرشتي خو نه یو که فرشتي شیطان خدای دې زموږ عزتونه پچ ساتي بس ان شاء الله تعالی نه غواړه چې اسو په ځان باندې وسنه لري صحیح نو بس همیشه غواړه الله تعالی چې الله زموږ عزتونه او زموږ ایمان محفوظ ساتي واستغفر الله بخنا غواړه الله تعالی نا ان الله کان غفور الرحیم تاکید سره دی الله تعالی بخون کې مهربان ولا تجادل ارګومنټس مکوا غن الذين دا کسانو جانبنا یختانون انفسهم چې هغه خیانت کړي ځانونو خپل سره کلمې والده کلمې هم ویلې ده غلای هم کړی ده دروغ باندې قسم کړی ده ځکه قسم کو تومه ابن مبارک پیغمبر علیه السلام ته قسم په خدای جی کړه دې خبر نه خبره صحیح الله تعالی وې دې سړي خدای سره دوه زیاتې وکړل یو یې غلې وکړه بیا دغه نه بعد حدیث کې راځي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي الا ان فی السیئات تجاذب دی ګناه کې مقناطیسی اثر دی دی ګناه کې د جاذبیت اثر دی نو کې یو ګناه دی وکړو نو دا بل ځان سره راځي ځکه دا ګناه و پروټیکټ کیږي سبکه دا ګناه اب سړی بیا تسلسل سره درو وایي لپاره هغه ګناه د پاره څه تسلسل سره ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه او سره راغی ویجه ما کې ډېر غلط عادتونه دي چاره ته دا ډېر بزرګ دی دعا بدلته وکي نو ویجه دعا راته او زه څو کوم چې د عادتونو راخته ورته بچي عادتونه دي ویجه زنا عادت ما کې دي د غلې عادت ما کې دي د شراب نوشي عادت ما کې دي که څوک راته پیسې راکړي سړی را باندې وژني نو دغه عادت ما کې دي نو دعا راته وکړي یا راته نصیحت وکړي چې څوک ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته بس بچي دروغ مو آیا نور چې څه کې نو خو دا نور چې څه خو وي خدي دا نور څه ګناه نه دي بس ګناه یو د دروغ دي نور څه نه کوي ته دا خو له خو ځم د قرآن کار څه جایز کړ دروغ بنوا صحیح اوس یو ورځ روان دي د غلې لپاره شیرشاه ولا مخل ورغه ته پوسې ته کوئی مرګري چرته روانه صحیح اوس څوک دانه یو اعلان ورکړ کدا ویل شي صحیح او فورم د ابراهیم بن ادهم تعالی خبر او یاد شو چې ما په بزرګ سره وعده کړی دروغ بنوا صحیح وی بس لوګو نه کار نو او واپس شالته نه صحیح بل او څه شراب نوشي مې پر روانه دي سلامت ورم چې هغه مرګري ته روانه اوس ته ویلې چې زم شراب څکم ابراهیم بن ادهم تعالی د حکمت عملی سره د هغه اصلاح وکړه ذهن ولا برابر چې بل یو شی باندې کنټرول وکړه بل دا نور ګناونه اتوماتیکلی ختم شي ولا تجادل عن الذين
آرگومنٹس مکوا دا آغا چا طرفنا یختانون انفسهم چی آغای خیانت کرده زانون اقبلو سرا نسو خیانت کرده. نمبر اول غلی کرده، نمبر دویم دو دروغ قسم کرده. ان اللہ لا يحب من کان خوانا، اللہ تعالی نخوخی آسو چوی دے خیانت کون کے اثیمن گناہگار. خوانا مانا غل، اثیمن گناہگار پر دروغ بانے قسم کئی. نو دو ٹائٹل ورطا اللہ تعالی ورکل خوانا چی اللہ تعالی نخوخی غل او نمبر دین دروغ قسم کون کے تکتا بے گناہ دے. یستخفون من الناس، اس دا سڑے ولی نمانی پزان چی او دا جرم میں کردے دا غلا میں کردے ولی ذکر ځان ډسکریډټ کول نه غواړي، ځان ډسکریډټ کول نه غواړي. نو الله تعالی فرمایي چې دې ولې دا دروغ قسم کوي، خو چې غلا کړي دا ودی مني چې بس کړي مې دا دې مې معاف کړي. الله تعالی وینا یستخفون من الناس، دې شرمیږي د خلقنا، ولا یستخفون من الله، خو نشرمیږي د الله تعالی نه. یستخفون په معنا د یستحیون، چې یستخفون من الناس دې شرمیږي د خلقنا، ولا یستخفون من الله، نشرمیږي د الله تعالی نه. نو دا غلا په ځان نه مني ځکه د خلقو نه شرمیږي چې ډسکریډټ نشه په معاشره کې. صحیح، خو د خدای په نوم باندې قسم کوي، د خدای نه ولا اس حیا نه ورځي. وهو معهم، حالانکه دغه الله دوی سره او اذ یبیتون، بیت یبیت تبییتا په معنا د شپې د میټینګ، چې کله د فیملی را جمع شو او د شپې میټینګ کو چې سبا خو به د هیرینګ لزو، پیغمبر اسلام محکمې ته بس لزو د هیرینګ لبزو چې سو الله تعالی وایي زه ما هغه وخت هم ته نگرانی کوله چې د ټول خاندان را جمع شو، ټول خاندان را جمع شو او مشوره کوله چې بس په جوړي منکر شه، اب قسم وکړه منکر شه بسو کا قسم الله تعالی وایي خو هغه وخت ورسره چې دغه ګناه د مشوره کوله. وهو معهم، دا الله دوی سره او اذ یبیتون، چې کله دوی د شپې مشوره کوله، ما هغه مشوره لا یرضا من القول، چې د خبرې په اعتبار باندې د قول په اعتبار هغه پسندیده خبره بالکل نه ده. ما لا یرضا من القول، چې هغه مرضی قول نه ده، مرضی قول د دروغ قسم، مرضی قول د دروغ قسم دا مرضی قول نه ده، خدای بالکل خوښ نه ده. وکان الله بما يعملون محيطا، ادي الله تعالی پاغ عمل چې دوی کو احاطه کوونکې. ها انتم هؤلاء، اوس الله تعالی د دې طعمه ابن عبیرق قوم والا ته وایي، دا قوم والا ځکه ټول سره راغلي په ډیفنس کې، ټول سره راغلي پس کې په ډیفنس کې محکمې ته راغلي چې دا دروغ دي، دا طعمه زمونږ عزیز دی، مونږ دې پیژنو، د کیریکټر په اعتبار باندې ډېر دیانتدار او ډېر آنس سړی دی او دا فلان 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 لوی تقرونه کوي. الله تعالی وایي دلته پیغمبر په عدالت کې خو به لګي دا ډیفنس به وکړي، او قیامت کې به څوک ډیفنس کوي. ها خبردار انتم تاسو هاولای دغه کسان جادلتم چې تاسو ارګومنټس کوي غنوم د دوی جانبنا فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیا کې. فمن یجادل الله، خصوص به ارګومنټس کوي الله تعالی سره غنوم د دې قسمه خیانت درو یوم القیامت، په ورځ د قیامت. ام یکون علیم وکیلا، یا سوق به د دوی کارساز، وکیل مانا کارساز، disposer of their affairs in the court of Allah. او وکیل تم وکیل پدی وجه وی چاستا افیر disposer کئی. ومن یعمل سوءا، او سوچ عمل کئی ناکارا یعنی غلا، او یظلم نفسا، یا زیاتے کئی ځان سرا په دروغ قسم، ثم یستغفر الله، الله تعالی فرمایي چې ګوره دو ډېر لوی غټ جرمونه دي. دوا نمبر اول غلا مخلوق سره زیاته دي، غلا څه مخلوق سره زیات، د خدای په نوم باندې په دروغ قسم کول خدای سره زیاته دي. نو خو بل دغه دوه انټیټیز دي، یا مخلوق ته یا خالق دی. صلی الله تعالی دا دواړه جرمونه کړی دي، خو ما بیا هم دروازه بند کړې نه ده. ومن یعمل سوءا، سوچ عمل کوي ناکارا یعنی مخلوق سره زیاته وکړي، او یظلم نفسا، یا ظلم کوي ځان خپل باندې، الله چیلنج کوي، ظلم کوي ځان خپل باندې، الله چیلنج کوي ان ون وے اور دی ادر. ثم یستغفر الله، او بیا بخنه غواړي الله تعالی نه، یجد الله، نو دیب عمومی الله تعالی غفور الرحیم، بخون کې مهربانا. ومن یکسب اسما، او سوچ کسب کی گناہ فانما، نو خبردار یکسبو چې دې کسب کې غټی دا گناہ غلا نفس د ځان خپل لپاره، وبال به باندې علی نفسه، لان الوبال علی نفسه.
وکان اللہ علیما حکیما ادے اللہ تعالی علم والا حکمت والا ومن یکسب خطیئتا او سوچو کی خطیئتا خطا یعنی غلا او اسما یا گناہ درو قسم ثم یرمی بے بریان اب یا الزام لگے پیو انوسنٹ کس باندے اس دے قسم کو تو ابن عبیرہ الزام پچاو لگو پاگا یہودی چچا سرے بے جو کھولے ثم یرمی به بریان اللہ تعالیٰ و ہدایت رحم گناہ نمبر اول غلا نمبر دویم قسم ہو کہ قسم دے جس نہیں خبر اور نمبر دریم انوسنٹ سڑی بانے چارجز لگو ثم یرمی به بریان او بیا الزام لگے بریان انوسنٹ بانے فقد احتملا نتاکیق سرا دا پزان حمل کرے دا اغسطے دا بہتان فالس چارجز و اسم مبینا آواز گنا ولولا فضل اللہ علیکا کچری نوی مہربانی دا اللہ تعالی تابالے و رحمتو ارحمت دا اللہ پیغمبر تعالی ہوئی لہمت طائفتن نو قص کرو یو ڈلل دوینا ان یزلو کا چی طاقتا کی دا سیلارنا ذکا غیر خودم رسل کسان ناغلی پر ڈیفنس کی اور ٹولو خیستگیری و تصویر صلی اللہ علیہ صحیح فا بزرگان ناغلیو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بزرگان خود دروغ نوئی نو دا بزرگان خود اللہ تعالی دا خود ما میرا باتی و چی وحی بانی میرتا اطلاع درکلا گنی خود خطا کولے وما یذل اس اللہ تعالیٰ وہی کتے خطا کرے ہوں گے تو کو فیصلہ کے شواہد باندھے فیصلہ سے باندھے کے شواہد باندھے ذکر غیب علم کچھ اثر دے اللہ تعالیٰ سرا نہ اگر چستا فیصلہ کو تکوینی اعتبار سے غلط ہوا وہ تشریعی اعتبار سے غلط نہ ہوا تکوینی اعتبار سے غلط ہوا کہ حقائق دا سے دی وہ تشریعی اعتبار سے غلط نہ ہوا ذکر شواہد دغ دی صحیح شو شواہد دغ اور قانون کی یو دو ٹرمز یو تو کوشچن آف لا اور دو تو کوشچن آف فیکٹس یو تو کوشچن آف لا اور دو تو کوشچن آف فیکٹس کوشچن آف فیکٹس مسٹ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن کله جج چې فیصله کوي یا قاضي نو هغه کوشچن آف فیکٹ he must take into consideration or on the basis of fact he cannot decide فیصله به کوي شواهد باندې لیگل پروسس باندې ار دغه وجه ده چې عدالت نه یو سړی قاتلی ټول کلی ته پته چې دا قتل کړی دی ټول کلی ته پته چې دا قتل او چې کله کیسه پروسس شي دغه کوټل شي دغه څه شي دغه نو خلک بیا وایي یاره دا ساده عدالت ندی بیا به پیسې ورکړي بس پیسو باندې ځان راخلاص مرګریا یس فکس دغه دی چې دا قتل کړی دی صحیح او شواهد چې نو پرونه چې څوک یې وسره عدالت خدای سره نشي راوړي چې را دې خو مارا ولا څورو کوي نو خو شی پرو کلی گلی نو بیا به وما یضلون الا انفسهم ادین گمراہ کئی مگر زانون خپل وما یضرونک ادی ضرر نشدر کولتا تامن شین لگون دیو انزل اللہ انازل کرد اللہ تعالی تابان کتاب والحکمت حکمت دا سنت تے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ حکمت لفظ قرآن کی راشی پیغمبر تا منصوب شی دیتا سنت تا پیغمبر ہوئی وعلمک ما لم تکن تعلم او اللہ تعالی تعلیم در کرے دا آغا شرائعو یا دا آغا قوانینو چیتا نپوی دی پاغی بانے دا وحی نوران دے وکان فضل اللہ علیک عظیما اد میرا بانے دا اللہ تعالی تابانے دے لویا لا خیر فی کثیر من نجواہم اس دے قوم دا طعمہ ابن عبیرہ کشپی میٹنگ کرو سلگونو خلق راجمو دا مشورہ کرو چی برگر یہ قسم بکے منگ بر بیا ڈیفنس کرو تو قسم کرو منگ بر بیا سکو منگ بر ڈیفنس کرو اللہ تعالیٰ وی دا دغا سے اجلاسونا میٹنگونا دغا سے جمع دا خود خدای عذاب لدعوت ورکولی لا خیر پی کثیرن نشتر اس خیر پر دیرو من نجوام دا میٹنگونا نجوا خفیہ میٹنگ نجوا سیکرٹ میٹنگ الا من امر مگر آغا اجلاس یا آغا میٹنگ یا آغا گیدرنگ امر بصدقتن چی امر کئی یو کسغے کہ بصدقتن پنی کا خبرہ نیک دت صدقہ پمانا دا چیریٹی یوا او پمانا دا نیکی خبری و ہدایتو کا طریقہ لکا صدقہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تا نچاہتا پوسو کو چی دا شہرشاہ کور دلتے چیس پانے دا چیس کم زائدے دا چیس سکا پلاو پکڑے سیکڑی پلا پکڑے پخینا صحیح دنوا چل ارش صحیح اور حیات اگر سڑی تک گائیڈنس ورک جدا سے با لیفٹ والی دیناڈی مانے اور ٹیمپا مانے با لیفٹ کی صحیح دو پارٹی میں جوڑی گا رہتا چیس رادینا ہے بان رائٹ ہوگا نو نیک پہ روان یا فلائی نمبر کور تب ہو رہا سے اس دا 2 منٹ کے وقت کور گائیڈنس ورک پیغمبر اسلام کو ادارو صدقہ دا
وهدایتک الطریق لك صدقه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ستاسو صدقه ده. یو مسلمان ورته سره ملاو شو او تور سره اسماعیل فیس سره ملاو شو، پیغمبر علیہ السلام وی دا صدقه ده. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف، یا په یو نیک کار باندې حکم وکاو اصلاح بین الناس، یا د انسانانو میس کې د اصلاح خبره وکړه، او اصلاح بین المسلمین نه، او اصلاح بین الناس کمیونټی کې غیر مسلم دي تاسو سره یو تعلق دی، هر څه چې همسایه دي یا د جاب کې ملګری دي یا څه د دوه کسانو او تا هغه جوړ راوست. الله تعالی فرمایي دا د خیر والا جمع ده. ومن يفعل ذلك سوچ کیدا کار ابتغاء مرضات الله، دا الله تعالی خوشنودی حاصلولو لپاره، فسوف نؤتی اجرا عظیما، یقینا ورکو بمغدت اجر عظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا الحمد لله القرآن من الله وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاة رضوانا على رضوانا حق الله خير.